السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم طیب خان. زه یو ځل بیا د نوې ویډیو سره حاضر یم. چېرته مه ځئ، زما سره اوسئ، دا وړه شان ویډیو را سره وګورئ. دې وخت کې زه راغلم شال خوړ ته. ګرمي ډېره زیاته وه، بکلي کې لامبل زه راغلی وم. دا د کلي ګرمي او دا د شال خوړ دواړه نه سارې کېږي. راځئ زموږ سره دا ګرمي به د یخ اوبو ماته کړي. ماسپښین راغلی په دې اوبو کې پروت دی تر اوسه پورې. موږ خو اوس راغلو د کیمپ کېږي، خو د دې ماسپښین راغلی اوسه پورې پروت دی، سره پاسیم نه په دې اوبو کې. خو پر زړه یې ډېر ارمان و. خپل ماشومان یې سره اوسي، ټول ماشومان یې راوستي دي. په کلي کې ډېره زیاته ګرمي وه او ماشومان یې راوستي دي. د اوبو نه ډېر خوند اخلي، ډېرې صفا اوبه دي او ډېرې مزه کوي. موږ ترې خوندونه اخلو. که تاسو هم که چېرته تورغر ته چکر راولګوو نو په دې خوړ کې لازمي ولامبئ. د دې ځای نوم دی خاص دا ضلع تورغر شال خوړ دی او دا خاص کر زما مامو د کراچۍ نه راغلی، خپل سیزن یې پرېښی دی، د درزي کار کوي او دا اوس د سیزن ورځې دي. غټ اختر نیجی دی، خو دا خپل سیزن پرېښی دی، راغلی په کراچۍ کې ډېره زیاته ګرمي وکړې ته د دې خوند اخیستوله. او تاسو ډېر خلک په اباسین کې لامبي. اباسین نن سبا ډېر ګران دی او په اباسین پرېږدئ، راځئ د شال خوړ ته چکر راولګوئ، دلته ولامبئ، خوندونه واخلئ. اباسین کې ډېر خلک داسې دی چې هغه په دې اباسین کې ډوب شو. دلته نه د ډوبېده شته، څه قسمه ټینشن نشته. راځئ په دې اوبو کې ځان لامبئ، ښه خوندونه ترې واخلئ. زه د شپه نه ډول په خود راوړه. زه د ما کار ټول په خود اوبو والا ته نشته. गांव यकीन करो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और यहाँ पे आप देखें साफ़ सुथरा पानी और इतना सुकून महसूस हुआ जैसे हम जन्नत में बैठे हैं। और बाहर इतनी गर्मी है, 42 डिग्री चल रहा है. خوښ شوي نو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. ما له اجازت راکړئ د بلې ویډیو پورې د الله په امان.